دې ثواب چې زموږ کوم دا شهیدان دي د دوی په روح باندې او د دوی په سپنګانو د صبر دپاره دې الله تعالی دا ورسوي. او نن دا د موږ چې نن دلته راغلي شوي یو نو دا موږ یو عهد هم کوو چې انشاءالله تعالی دا چې کوم جدوجهد زموږ جاري دی دا جدوجهد یو اوږد سټرګل دی دا د څو ورځو نه دی ځکه چې عملا نن په پاکستان کې د هر شهري حقوق غصب شوي دي او مسله صرف دا ده چې نن چې کوم خلک اسمبلۍ کې ناست دي هغه بنیادي طور باندې د عوامو نمایندګان نه دي هغه د اسټابلیشمنټ نمایندګان دي هغه له عوام ووټ نه دی ورکړی او چې کله عوام ورته ووټ نه ورکړی نو دا عوام د هغه دا توقع ساتل چې هغه به د عوامو د حقوقو ترجماني وکړي دا غلطي ده. په دې وجه تاسو ګورئ چې څومره قانون سازي کېږي ټول قانون سازي چې دی هغه صرف د اشرافیه لپاره کېږي. نن یو قانون د څوک وښیي یو قانون چې هغه قانون کې د عوامو لپاره ریلیف راوړي یو قانون دی وښیي. اوس پرون بله چې کور کې کوم الیکشن شوی دی ما ته دلته دانشګاه جبران صاحب ته ما ته یو ویډیو وښوله نو یو کس ډېر مشر سړی هغه قرآن پاک راوستی دی او قرآن کې دا ښایي چې دا زما رزلټ ښایي او په یو پولینګ بوث باندې 3,500 ووټې چې نو د مسلم لیګ نون دا کوم کینډیډیټ ورته داسې ورکړی او عجیبه کار دا کړی دی چې الیکشن کمیشن چې دی نو هغه په خپله آرو او ډي آرو د الیکشن کمیشن و طریقه دا وه چې هغه ته رزلټ که میلاویږي نو کمپیوټر ته د هغه کس نه چې کمپیوټر ته به رزلټ به د یو کس چې لس وټو د بل به شل وټو نو دا د مسلم لیګ ور هغه د لس په ځای باندې هغه 200 کړو او هغه شل دا کړو. اوس زه کور پسې کیسونه کوم انصاف به د چا نه غواړي د 26 فیاني ترمیم او د 27 فیاني ترمیم نه پس کو عدالتونه عملاً د هغې په کنټرول کې راغلل او عدالتونه خو ته دا توقع نشي کولی چې تا ته به څه انصاف پیلاو شي. زه د مایوسۍ خبرې نه کوم زه په دې پوهېږم چې په قومونو حالت راځي په قومونو مشکل حالت هم راځي او قومونه د امتحان ته مخامخ کېږي. موږ به انشاءالله د دې حالاتو مقابله کوو په همت سره په جرأت سره انشاءالله. موږ نه رسټو کېږو نه په شا کېږو. دنیا تاسو ګورئ په دنیا کې یو ډېر لوی دې وخت کې چې کوم دنیا تقریبا نظام چینج کېږي موږ سره چې په دې بارډر باندې سره روان دي یا انټرنیشنل پارک سره روان دی هغه ټول تاسو ډېر سبب ټول پوهېږي په دې باندې د میډیا دور دی هر یو شی تاسو خپله ګورئ خو دا خبره موږ کوو چې دې وخت کې په دې جدید دور کې زموږ بنیادي انساني حقوق چې کوم دي زموږ چې کوم بیسک رایټس دي هغه چې نو هغه لیګل وایډ کېږي او هغه زموږ اخیستل کېږي. عمران خان چې نن جیل کې دی عمران خان خو که وغواړي نو هغه به دې سره خبرې ته ټوکې او ورته چې بس دې حکومت ته څه مه وایه او بس دا چې څه نو هغه به دوه ورځې کې راخلاص نه شي. مسله خو زموږ د دې ده چې دا ملک به د عین او قانون مطابق چلوي. مسله خو دې ده چې دې کې زموږ کوم حقوق دي زموږ حقوق ته پروټیکشن حاصل دي. مسله دې ده چې دا ملک به د عوامو د مفاد مطابق چلیږي د عوامو په مرضۍ به چلیږي. دا حق به عوام څخه وي چا به خپل نماینده منتخب کوي دا حق به عوام سره چا خپل نماینده منتخب کوي دا عوام دا حق به چا سره زموږ یو بنیادي دا حق واخیسته تا نه د ووټ حق واخیسته یو کس چې مثال زه چې ستا پروا ځکه کوم زه مثال یادوم زه سیاست په عزت نه زه ممبر په عزت خبره کوم چې ما ته کله دا احساس وشي چې ما ووټ داخله د دې اړه فایده نشته نو زما بیا څه کار دی ستاسو نه مفاد خبره وکړم زه په هر هغه کار کوم چې کوم باندې نور خلک خوشحالي که دا کله چې عوامو سره دا احتیاط چې خپل نماینده او منتخب کوي نو هر به د عوامو عزت کوي. دا د عمران خان مسله صرف نه ده دا د عمران خان مسله نه ده اوس عمران خان خو ورلډ سټار دی دنیا کې نوم دی عزت دی که په جیل کې دی نو ډېر لوی نوم دی
خو د دې نه باوجود نن زما او ستا د حقوقو جنګ دی. آیا ژوند به داسې تېروو؟ ولې ګرانه دا خبرې ځکه تاسو ته در کومه لکه تقریر کوم ځواب چې تاسو زه در اوس چې تا نه ستا د ووټ حق واخیسته نو بیا به تا مطلب څه آئین او څه قانون اوس دا قانون چې کوم په الیپور کې کوم نماینده جوړ شوی دی د الیپور د هر سړي نه د مخالفینو نه تپوس وکړه چې د ووټ څو راغېستل. اوس په دې حالت کې به څه کوې لکه ټاونشپ یې بایللی دی. ټاونشپ نه دا ګوره زموږ سره بازي دی که ټول سکولې باندې کوم ځای اوس هغه ځای چې دا کوم ځای پیدا کېږي. ما ته یو څه وښایي ما ته یو ګوزو وښایي چې ده ګټلی دی او د هغې نه باوجود هم دا حال روان دی. نو په دې حالاتو کې به آیا دا جنګ به تېر عمران خان کې تا نه خو عوامو نه خو خپل حق واخیسته، تا نه د ووټ حق واخیسته. د ووټ حق خو د هر انسان د هر سټیزن د هر شهري حق دی. د ووټ حق خو چې تا نه واخیسته نو ستا به بنیادي رایټ چېرته پاتې شو؟ تا سره خو طاقت هم دغه ووټ و، دا ووټ یې ترې راواخیسته. وروره دا جنګ د عمران خان نه دی، دا تحریک انصاف نه دی، دا د دې ملک د هر شهري او د هر باشنده دی. په دې وجه باندې زه ټولو سیاسي پارټۍ ته دغه سیاست کول غواړي نو یا خو غلامي کوي، د غلام په شانتې وخت به تېروي، او که د یو آزاد پاکستاني په شانتې وخت تېروي، د دې ظلم خلاف به راپاڅي، د 27 آئیني ترمیم خلاف به راپاڅي، د 26 آئیني ترمیم خلاف به راپاڅي، د دې حکومت خلاف به راپاڅي. دا شهباز شریف به کور ته لیږو، دا حکومت به فارغوو، دا به ختموو، دی به چوټي کوو، دوی سره د عوامو منډیټ نشته، هله بله بل ګواښ کې چلېږي. دې وجه دا جنګ چې دی دا جنګ دا د تحریک انصاف نه دی. زه ځکه تاسو ته وایم چې مونږ اوس دا صلاح کوو. فیصل خان راغی د منسټر صاحب ویلکم ورته ووایو خوش آمدید. دا جنګ چې دی دا زمونږ ستاسو په شریکه دی. وروره مونږ انشاءالله تعالی نه په یو مقام کې رسو شوي نه به رسو کېږو. مونږ دا کوشش دی چې دا جدوجہد مونږ د قانون او د آئین پروګرام کې وکړو. دا یو څو ذکر انداز تاسو هم دی نه پس به سلام خان ته مکور کومه